حب الوطن من الایمان. اول خدا کم روایت چې زه بیانوم نو د دې وس لږ وضاحت زه کوم چې دا حب الوطن من الایمان دا عموما خلک اکثر وایي چې دا حدیث دی، خدا حدیث نه دی لیکن مانن ټیک دی، مانن ټیک دی، یعنی معنی ټیک دا هم دغه خبره ده چې د وطن مینا دا د ایمان حصہ ده، لیکن لفظا د دې دا روایت د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی شوی. نور د نور روایتونو داسې ملاویږي چې دا الفاظ ټیک دي، یعنی د وطن مینا دا ډیره ضروری او اهمه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بکله مدینه منوره ته د سفر نه رانږدې شو او د مدینه منوره آبادی بخکاره شوې، نبی علیه الصلاۃ والسلام به د محبت د وجنا خپل سورلی خطه زکړه په سورلی تیزی کوم خپل وطن ته ورسید. د وطن مینا او محبت دا به هر یو انسان بلکې خاص طور پر مسلمان دغه د ایمان حصے دی به د وطن سره محبت کوي. ها ګلې شکوي به همي خامخا به راځي ګلې شکوي، ګلې د خپلو نه کېږي، ګلې د چا نه کېږي بھائی؟ د خپلو نه کېږي. په وطن کې به خامخا څه حالات راځي، څه حادثات به راځي، مهنګایي به راځي، د هغې په حواله سره به زه خفه یم، ګیله به کوم، لیکن د دې مطلب به هرګز دا نه چې زه به د خپل وطن یا د افواج پاکستان او یا به د خپل محافظینو خلاف یم، داسې نه ده نه. زه به د خپل وطن د محافظینو او د انتظامیې زه به د هغو سره کومک کوم، زه به د هغو مدد کوم. د هغې وجه دا ده چې زمونږ په ملک کې داسې خلک شته چې هغو دا ملک ورانول غواړي، په دې ملک کې داسې خلک شته موجود دي د په هر ملک کې چې دا ملک ورانول غواړي، ختمول غواړي. زه به د هغو علایکار نه جوړېږم، بلکې زه به څه کوم، زما میسج به هغه به پازیټیو وي. مونږ خو دا میسج ورکوو هر سړی چې هلکه دا وګورئ تر څو پورې چې په دې وطن کې دا ګیلاس نه آزاد شوی نو تر هغه پورې دا وطن نه آزادېږي. دا غلط امیج ښیي ته دنیا ته، ته غلط تصویر ښیي دنیا ته، دنیا ته دا تصویر وښیه که نه زمونږ الحمدلله د هر دکان مخې ته، د هر کور مخې ته، په هره کوڅه کې، په هر ځای کې خلکو د ثواب دپاره اوبه لګولي. ته پازیټیو میسج ولې نه ښیي چې ته نیګیټیو میسج ښیي؟ او بھائی دا ګلاس وې صرف د دې لپاره تړلی دی چې څوک یې وی نصیب بیا هیر نه کې هغه ځای کې د غلا دا کنسپټ ختم کا. ته ولې د غلا دا خبرې کې پار ځای کې؟ دا ګلاس د غلا په تور نه تړلی چې دا خلک پټوي، دا په دې تور تړلی دی چې دا دلته موجودي په دې ځای ته اوبه وڅښه، هسې نه ته یې ویسې او په هغه ځای درنه بیا پاتې شي، هیر درنه نه شي. په ګلاس څوک څه کوي؟ او بھائی تاسو کې څوک چې داسې لیدلي ګلاس پټوي؟ ما خو نه دي لیدلي. دا اوس دا خبره چا راویستې ده؟ د هغه خلکو راویستې ده کوم چې زما د وطن خلاف لګیا دي، څوک چې زما وطن بدنامول غواړي. نه دا چا چې ګلاس ایښودی دی ته خو د هغه تعریف هم لږ وکړه که نه. دا زموږ دا پریس کلب دی که نه، ملاکنډ پریس کلب، الحمدلله زموږ د علاقې مسایل چې کوم دی په ښایسته طریقه باندې دا زموږ دا کوم چې د اخبار والدي او دا کوم چې ریپورټران دي دو په ښایسته طریقه باندې الحمدلله زموږ مسایل مخکې بوځي. په یو کلیک باندې زموږ مسلې چې کوم دی هغه اعلی حکامو ته رسوي. پکار ده چې موږ دوی اپریشیټ کړو که نه، دوی شکریا ادا کړو چې بھائی تاسو دومره ښکلی او ښایسته کار کوئ، موږ دا مسله بیان کړې او تاسو خبر رسولي، دا ښکلې خبره ده. نو ما ولیده د ملاکنډ پریس کلب مخې ته ښایسته ښکلی یخ کولر پروت دی او د پاسه بې ښکلی د هغه خاورې یا لوښي بې ایښودی دی، د خاورې د لوښي اوبه څونه ښایسته دي. اوس دا به دو خامخا د دې لپاره پیسې ورکړي، کس به مقرر کړي، لاړ شه دا یخ راډکوه دلته پروت دي. ما دې تصویر ویست، تصویر مې دې ویستو، مې دا هم یو ښه روخ دی، پازیټیو میسج دی. بھائی یو سړي دلته اوبه ایښودې دي، د څه دپاره ایښودي؟ دا ثواب دپاره. بل اوس مې کته هغلته بل ماشاءالله چا ایښودی. مونږ ولې نه ښه خبرې عامې کړو، ښه خبرې خورې کړو. زما وطن دی، زه به ورسره مینه کوم، زه به ورسره محبت کوم. عام طور پر کله چې 14 اگست د اگست میاشت راشي، بیا 14 اگست راشي،
ځینې خلک داسې دا خبرې کوي یاره زه خو 14 اګست نه مناوم زه دې خلاف یم نو دا نور ملکونه بونږ پسې خاندي زموږ پسې بشاړي کوي وایي دا چې بېوقوف خلک دی آزاد ښکلی وطن ورته میلاو شوی دی او دی وایي چې یاره زه ازادي نه مناوم ما تاسو ته وایي ګیله د خپل نه کېږي زه په یو وطن کې اوسېږم زما به خامخا په یو څیز باندې اعتراض وي زه به ویم چې بھائی دا ټیک نه دی دا داسې دی داسې دی لیکن دا غلطه خبره ده چې زه به د ازادۍ او زه به د وطن سره د محبت جشن نه مناوم لیکن د جشن مناوهلو طریقه څه ده هغه مونږ یادو اول نمبر خبره خو دا د پاکستان زما وطن نه اسلامی جمهوریه پاکستان دی د دې جنډه ده د دې جنډې به زه عزت کوم د دې جنډې به څه کوم زه به عزت کوم زه به احترام کوم دا به زه خپلوم زه به خپلې سینې سره لګوم ځکه چې زما د وطن جنډه ده په میدان جنگ کې د یو صحابي لاسونه کټ شو که نه یو لاس یې تېوو جنډه دې بل لاس ته واړوله جنډې سره به مینه کې محبت کې دا ستا نشان دی بل لاس ته واړوله بل لاس یې دې کټ کړو دا کم مونډي چې پاتې شو دوانه لاسونه بونډي لاسونه په دې باندې هغه جنډه داسې کلکه کړه او هغه چې کله دې دا سر قلم کو نو بیا د جنډه څنګه غورځېږي بل صحابي راغی راوچته کړه په جنډه باندې صحابه شهیدان شوي دي زما د وطن جنډه ده زه به ادب او احترام کوم نو مونږ د 14 اګست پورې د دې د ماښامه پورې د جنډې عزت کوو یو ځای کې ما تقریر کوو یو کالج و نو په هغې کې ما وی نن 14 اګست مناویږي سبا به مونږ 15 اګست مناوو جو کسان ټول دې حیران شو چې 15 اګست خو انډیا والا مناوي مې 15 اګست په داسې مناوو چې دا کومه جنډه چې زمونږ د پاره حکم دی چې د ادب او احترام وکا هغه جنډه به سبا په ډیران نو پرتی په دې ځمکو به پرتی نو موږ به داسې وکړو چې 15 اګست به سره مناو کو او دغه جنډې به راغونډې کو چې دې بې حرمتي او بې ادبي ونه شي دې بې حرمتي او بې ادبي ونه شي